ما وی چرته ما ته وی چې ته مخکې اوس کوي دوی له وایه ما چې هغه یو له جام ورکړو هغه چوکلې ته اړم کړو ما په دې ګوتو په سر ورته کاته چې سپرېدي که نه ټولې لاله وی چې هغه اوس کله ما یې زه ما ته به اوس وي نبي علیه السلام یې دي بل آخره کې ما ته وی چې ما وکتل لږ ولې دومره پاتې شوي تبرک منو ښه څوک دا ونه وایي چې تبرک نه مني په موږ باندې فتوې ډېرې لګي تبرک نه مني هلکه تبرک د معصوم منم خو په معصوم باندې غیر معصوم مه قیاس کوه زه د تبرکاتو نه انکار نه کوم چا وایي چې زه د تبرکاتو نه انکار کوم خو معصوم معصوم پرېږده غیر معصوم پرېږده تا هر څه ګډوډ کې او په دې ګډوډوالي باندې زما تا سره جنګ دی زما په برکاتو په تبرکاتو تا سره جنګ نه دی زما جنګ ستا سره په ګډوډوالي باندې دی پوښاغه یو سړي کړه مېلمانه راله که نه نو بل ګاونډي که لار دروازې وټکوله وي خورې وي زموږ مېلمانه راغلي دي خفه کېږي خو به نه که نه وي کټ په کار دی هغه یې وروره زموږ کره دوه کټه دي یو کې زه زمان ګور سملی بل کې زما زوی پلار سملی اچوکه د هغې خورې ما ته خو کټ نه په کار خو دا معامله خو ګډه وډه ده دا سمه کوي دا سملاسته سم کوي ما ته ستاسو کټ نه دی په کار د خرالو ده موږ په دې غویمو کې سړي نه یو نه سړه دا کومه معامله چې تاسو ګډه وډه کړله دا سمه که سړه موږ په دې کې نه یو نو بهرحال نبی علیہ السلام په ګوته مبارک هغه شوده هغه پی دود څوک ورته دود وي څوک ورته شوده وي څوک ورته پی وي هغه یې راجمع کړه وي ها اوس که ما چې وکړه ما یاره خو چلو د خېټې هغه سوی به چې د خولې به خوند چې وبه یې شو وي چې ما خولې ته جام ونیسو وي راکاږم ستمه ختمېږي که وی ما به جام لرې که نبی علیہ السلام ماتی نور اوس کا وی ما بیا جام دغه که وی بیا مې دغه که په درېم ځل نو ما یې بس نور نشم څښلی یاد ساتئ اصل خبرې طرف ته راځم د دې نه وروستو نبی علیہ السلام چې کوم شوده پاتې شوي هغه په خپله نوش کړه او په هغه ځای باندې نبی علیہ السلام اخپل شونډې مبارکې ولګولې اخپل شونډې مبارک کېښولې چې په کوم ځای باندې د اصحاب صفا طلباو شونډې لګولې وي وګوره مقام د طلباو ته وګوره مقام د طلباو ته طلبا لوی خلک دی یار لوی خلک زمون خلک وي دا سپکجن دي نو زه خو تاسو ته دا نه یم چې ټوله سپکې وګوره زه یم مقام یې وګوره درجې وګوره شان یې وګوره صحیح دی جي نو عرض مې دا کو چې قرآن یو عظیم الشان کتاب دی چې کله سورت کوثر په هغه بیت الله باندې دغه کا او چې کوم جواب راغی والله ما هذا کلام البشر چې دا د بشر کلام نه دی دا د بشر کلام نه دی نه دا د بشر کلام نه خبر اوږدېږي بانګونو ویله کم آیات مې ویلو هغه آیات طرف ته راځم ما تاسو ته شروع کې ویلو که نه عقل سید سلیمان ته خبره ګرانه نه ده خبره موږ ته یې ګرانه کړه عظمت قرآن ځان له توحید و سنت ځان له نو له عظمت باندې خبره نه پوره کېږي نو چې په توحید و سنت خبره راکې باسي نو دې له خوشپسه چې دې له دوه درې شپې پکار خو دومره به ووایم د پینډۍ شیخ القرآن خبره وی توحید जिसे समझ में आ जाए ये रब काबा की कसम तौहीद मसले से मीठा मसला और कोई नहीं ती मसले के चे कम खुन दे कम मिठास दे कम खोगवाले दे अगर पर यौ मसला की निश्ता दे और चे सोच पदी मसला नहीं हुआ हाँ دا مسئلہ دا غویل پارا دا سیدہ لکا شین مر چکے بولی بیزاب سچے شین مر چکے
استاد لیاره هغه نه ښه یا ساده هغه څه مرچه کې هم نه دی شین مرچه کې نو توحید او سنت دا لویه مسله ده دا معمولی مسله نه ده چلو په دې عظمت باندې به زه خبره وکړم توحید او سنت باندې زمونږ مهمانان راغلي علماء کرام راغلي زمونږ مرګري راغلي زمونږ وروڼه راغلي انشاءالله تفصیلی کلام په توحید او سنت باندې بدوي صحیح دی خبره به توحید او سنت باندې بدوي ما چې کوم آیات لوستیو داغی آیات تعلق اے سورت حاقہ سره دی او 29واں پارا ده ترجمه درته نه کومه داغی آیات د حضرت عمر سے مبارک کې راځي چې لا ایمان نه وراوړ یو ورځ مې وې سوچو کو چې نبی علیہ السلام تنګوم پریشان کوم وګي به حساب تنګوم پریشان کوم او نن نه پریدا او په دغه نیت باندې عمر سے وې زده کور راووت علماء ته ویم طلباء ته ویم قاریانو ته ویم دا چې راځي علماء چې موږ ته نقل کړي دا دې لپاره چې زما ستا حوصله بلند شي ما تابون خلق تنګي پیغمبر نه دې پرې ما تاسو عمر ما تاسو ها عمر سے وې زده کور راووت عمر آغا عمر چې هغه دعا د پیغمبر ده آغا عمر انتخاب د الله دی آغا عمر چې داغه په باره کې زما محبوب پیغمبر ویلي دنیا کې چې هر څوک مړ شي پلار جاړي مور جاړي رور جاړي ښځه جاړي بچی جاړي خپلوان جاړي عمره کله چې تلار شي پتا په سبا زما دین اسلام جاړي آغا عمر او یقینا عمر دے یو عمر عمر بن خطاب یو عمر بن عبدالعزیز او یو ملا وای گنا یار ملا عمر ملا وی مليانو سوګو ملا د لروغ افغانستان کې امریکا توتو خېډولا اته وی مولا سوګړه تلا پدی کیوں وای چې مولا سوګړه روغ امریکا چې تاسو ته سپر پاور وي هغه سپر پاور لا او سپر پاور ته جوړ کړه هغه اذا زلزلت الارض زلزالها باغی کې مبتلا کړه او توي دی پټکو سوکړه ا دی مليانو سوکړه دی پټکو دی مليانو چې سوکړه نو تا پسترګو د بوس چشمې دي ستا پسترګو د حسد چشمې دي ستا پسترګو د کینی چشمی دی لری کدا چشمی دا بغض دا حسد دا کینا تا تا بدا مولا مقام سرگن چی تا تا بدا پگڑای مقام سرگن چی سبحان اللہ لری خوکا تاسی نہیں ہے عمر دے یو عمر دے قبل عمر دے اور اللہ دی پاکستان تا ہم دا مولا عمر باندی ویسے نصیب کی کنا یوٹن خان یوٹن خان پکار تو بو باز خبکی گا مزوانا تو تڑیر گڑی دی تو تڑیر دول کی اولا تو چل رہو آخر تغط کئی کنا اگر بیل یومو یہ میں رولاؤں گا ہم خوشحالی دو ممویدہ نواز شریف بجڑے پکیتن آرامی پجرے تیوی ٹول بجڑو پریدم یو نا نو بہرحال خبر مختصر کوما عمر سے بوئی زووتم کور نہ پتہ غنیت بان پیغمبر مخ کے روان دے زو پسے روانیم پیغمبر مخ کے زور پسے لا ایمان نہ دے راوڑ نبی علیہ السلام جماعت پر داخل شویزم جماعت پر لاڑا نبی علیہ السلام کو مانزو دے او چکلا مانزر کی دا صورت شوروں کو الحاقم دا صورت شوروں کو ما چی دی صورت دی فصاحت بلاغت دیتا نو کو تو میں پجڑے کی رہما دا مکی والا قصد کوئی چی دی شاعر دیکھا ایدہ دا پا خبروں کی اثر دے شاعر ایدہ اللہ شان کا گورا پا دغا وقت کی دا پیغمبر پا جبا باندے دا آیات را گئے وما ہوا بقول شاعر
ما چټ چې وشو ما خو په زړه کې وویل دی په خوله راغله جادوګر دی په زړه مې جادوګر دی د زړه جادو دی چې څنګه مې په زړه کې دا وې ورپسې آیات د پیغمبر په ژبه مبارک الله جاری کړ وما هو بقول کاهن د کاهن د جادوګر وینا نه دا کاهن پیژنې کنه پښتو کې ته تیروتی وي اردو کې ورته نجومی وي وای دی دا د نجومیانو د تیروتیانو د شاعرانو خبره نه ده یاره دا بدوي شای وي فورن ورپسې رااله وی تنزیل من رب العالمین دا کلام دا وینا چې دا من رب العالمین حضرت عمر سے وی څنګه چې ما دا واورید وی وقع الایمان فی قلبه کل موقعنا وی پدغه موقع باندې ایمان زما پسړه کړی چړې مضبوطی کړی زما پسړه کړی زیرا مضبوطا کړه سبحان الله پدغه موقع باندې زما پسړه کې ایمان دا چړ نه دا مضبوطه شو اگر چې د ایمان راوړو واقعیا جدا درستو خو پدغه موقع باندې ایماندارو دا هغه قرآن دی دا د عظمتونو قرآن دی او یقینا دې ته چې څوک نږدې شوی دی الله هم په انسانانو کې عظیم الشان کړی دی زړه خو مې غوښته چې خبره اوږده کړو خو څوک علما کرام نور روان دي چې کوم د دې محفل مرکزي حیثیت لري او زه به دا وایم چې د ننني پروګرام چې کوم واده خاوندان دي اصل پروګرام چې سجاو شوی دی د هغوی لپاره نو زه د هغوی او ستاسو په ترمنځ کې دیوال جوړېدنه غواړم په دغه مختصرو خبره باندې به اکتفا وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین